بسم الله الرحمن الرحیم د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک ته چې څوک سلوي خورزي په اخلاص داسې مونږ وکړي چې تکبیر الله تریفوت نشي نو دته به دو پروانې ورکول شي یو پروانه د دوزخ نه د خلاصېدو او دویمه د نفاق نه د بری کېدو د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم ارشاد مبارک ته چې څوک سلوي خورزي په اخلاص داسې موضوع وکړي چې تکبیر الله تریفوت نشي نو دته به دوه پروانې ورکول شي یو پروانه د دوزخ نه د خلاصېدو او دویمه د نفاق نه د بری کېدو فایده یعنی چې څوک داسې سلوي خورزي اخلاص سره موضوع وکړي چې د شروع نه د امام سره شریک وي او د موږ شروع کولو تکبیر چې کله امام وایي نو دغه وخت د هم په مانځ کې شریک شي نو دغه کس په نه د دوزخ ته داخليږي او نه به منافقینو کې داخليږي منافق هغه خلقو ته ویلی شي چې خپل ځان مسلمان ښکاره کوي خو په زړه کې کفر ساتي او څلوېښتو ورځو خصوصیت په ظاهر کې په دې وجه دی چې د حالاتو بدلیدو کې څلوېښت ورځې ډېر اثر لري لکه بنیادم د پیدا وخت تربیت چې کوم حدیثو کې راغلی دی په هغې کې هم څلوېښت ورځو پورې نطفه پاتې کېدل بیا د غوښې بوټۍ څلوېښت ورځو پورې دغسې څلوېښت ورځو کې د هغې بدلیدل ذکر فرمایلی دی هم په دې وجه د صوفیانو په نیز چې له خاص اهمیت لري څومره خوش قسمته دي هغه خلق چې هغوی په کلونو یعنی داغونه تکبیر الله نه پوت کیږي الله تعالی دې مونږه او تاسو لا ټول په دې حدیث د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين